قرآن حکیم مونږ ته د دې رزق د ګټلو کومې طریقې ښیي دا بل چاله نه ورځي. حدیث کې راغلي دي یو سړی ورته راغی کېناست جړان ګولی ورته شروع کړه دی ولې وایي صاحب بچي مې دي او ډوډۍ مړېږو نه. نبي علیه السلام ورته وفرمایل ورته وی بچو چې کور ته لړ شي نو په خپل کور والا باندې سلام واچوه او بیا سوره اخلاص یو پیر ووایه قل هو الله احد سورت یو پیر ووایه. دې چې لړ په بیبي باندې سلام واچو سوره اخلاص یو پیر ووي. ښځې ورته وی صاحب درته څه ووي وی صاحب راته وی چې کور ته راشي په بیبي سلام اچوه یو پیره سوره اخلاص وایه لی په دې عمل کوه که نه چې هغه درته په دې خو منټ هم نه لګي. دغه صحابي وایي ما په دې حدیث باندې عمل شروع کو لږه موده کې ماله الله دومره مال راکړو چې ما په خلکو سره امداد کوم. هغه خپله لوږه تم ختمه شوه ما به خلکو سره امداد کوم. نن مونږ پښتانه او په ښځه باندې سلام وجنې ولې نه بیا دومره درزې چې زه به په ښځه باندې سلام اچوم. نبي علیه السلام د یو په ځای 9 بیبیانې دي چې کور ته راځي سلام اچي او ته ناستې ستا څه حیثیت دی. په دې وجه موږ ټول خوار خلک یو. څومره پورې چې د نبي علیه السلام طریقه دی په ژوند کې 24 घंटे نه ده راوستي ته نشي کامیابېدی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله قسمیت اور فرمائی قسم خوري زما دې په خپل ذات قسم وي چې ستاسو دپاره نمونه عمل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ګوره دکه زندګي تېروه کومه چې ده درته وښوله د بل چا زندګي مه خوښوه. زه دې طالبانو ته وایم افسوس دا دی چې نن خلک په دې نه پوهېږي چې زمونږ دا عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د تمام پیغمبرانو سردار دی او د تمام پیغمبرانو نه غوره دی. نو ته ووایه د هغه پیشن به معمولي پیشني د هغه خوراک کاک به معمولي خوراک کاک وي څنګه چې نبی علیه السلام سردار دی د هغه پیشن هم سردار دی د هغه خوراک کاک هم سردار دی. په صد افسوس چې نن زمونږ د قرآن سنت سره مینه نشته دی. کال راشي کال تیر شي څو قرآن روان لري چې تلاوت پکې وکړي. یو پیره د علماو یو وفد راغی ناسو ما سره خبرې کولې. یو عالم پکې موبایل راواخیستو وایي چې ما ته د مدینې منورې نه یو عالم میسج کړی دی. مدینه منوره کې یو مشهور عالم بزرګ هغه نبي علیه السلام خوب کړي د ناسو سره خبرې کولې. په خبرو کې د نبي علیه السلام 2 ګیلې وکړې د امت نه. یوه یې دا وویله چې زما امت مونځ نه کوي. دا نبي علیه السلام د امت نه ګیله وکړله چې زما امت مونځ نه کوي. او دویمه دا ووي چې زما امت د قرآن تلاوت نه کوي. دا څومره سختې خبرې دي. دا خو د مرګ خبرې چا کوي مونږ ته. د قرآن تلاوت کوئ بلکې دې سره خاص کر د علماو نه ګیله وکړه چې علما حضرات هم د قرآن تلاوت پابندۍ سره لیکي. عوام خو پرېږده علما نه کوي. د قرآن تلاوت کوئ او چې دا غواړئ چې زما دی دنیا حاصل شي ما ته سوره واقعه وایئ. نبی علیہ السلام فرمایلی من قرأ سورة الواقعة کل لیلة لم تصب فاقة ابدا چې څوک سوره واقعه هره شپه وایي کل لیلة هره شپه ماښام مانځه نه پس که ماښام ورشي ماسخوتن مانځه نه پس ماسخوتن ونشي تهجد توفیق الله درکړو هغه ټیم ووایه 10 بجې ووایه 12 بجې ووایه کل لیلة لم تصبه فاقة ابدا دته به لوږه ونه رسي. لوږه یوازې ډوډۍ ته نه وي ډوډۍ به ډېرې چای به ډېرې جامې به ډېرې عزت به دې ډېرې چې دا
ترا لګېږي سوره واقعه پابندۍ سره وایي د مال د حاصلولو دپاره موږ ته خپل پاک پیغمبر څومره ښکلې طریقه ښودلې ده. افسوس دا دی چې نن موږ دا شی نه کوو. لم تصب وفاقة د حقاني د لنګر چې کوم لازم دی هغه یو پیره راغی د اوړي زمانه وه. مولانا صاحب الحق صاحب شهید شوی و. د هغې نه پس چې راغی ما ورته وویل مې ناظم صاحب د مدرسې حالات څه دي څه حال دی؟ ما ته وی چې مولوي صاحب د لنګر ماهانه خرچه 19 لاکه ده. د لنګر ماهانه خرچه 19 لاکه ده. لازم صاحب راته وي چې هم کله خبرې راته کولې. وی چې کله مولانا صاحب وفات شو نو یو 3 میاشتې خو سمې سم و چې څلورمه میاشت نو ما ته انوارالحق مولوي صاحب ووي چې ناظم صاحب څه حال دی؟ ما ورته وویل چې صاحب ما سره 6 لاکه روپۍ دي او سالانه دا ماهانه خرچه 19 لاکه ده. څه به کوو؟ هغې ویل څه به کوو بس الله ته به ژاړو. وی دا راته ووایي چې 19 لاکه او موږ سره فلحال 6 لاکه روپۍ دي. چې شپه شوه یو طالب خوب ولیدو. مولانا صاحب الحق صاحب په خوب کې ولیدو هغه زوړ دارالحدیث دی او هغه زوړ دفتر دی. دی په توریا باندې ناست دی. طالب وي زه ورله لړم ما ورله لاس ورکړو. وی ما ورته ویل چې صاحب پیسې راکړه. وي د څه پیسې؟ وی دا شان د لنګر ماهانه خرچه 19 لاکه ده موږ سره 6 لاکه دي. نو هغه وایي چې ما سره پیسې څه کوي؟ ما سره پیسې نشته. او وکارېدو راته وی چې ډېر بې غیرته خلک یې تاسو د مدرسه کې ډېر بې غیرته خلک اوسېږي. ما ته وی چې ما به حقانیه مدرسه په سوره واقعه چلوله. زه به د شپې هلغې ویده کېدم چې ما په سوره واقعه وویله. او په تاسو کې څوک داسې شته چې هغه سوره واقعه وایي؟ وی چې راپاڅېدم د مانځه نه مخکې لاړم انوارالحق صاحب ته چې حضرت دا خوب مې لیدلی دی. هغه په ژړا شي دا څه وایي؟ وی چې حاضري شروع شي سړی به ووهلی شي ټول علما مدرسین طلبا به دارالحدیث راغونډ شئ دا خوب به ته پخپله ووایه. وی ټول راغونډ شو. دا طالب وایي زه ما ته مولوي صاحب وایي چې پاسه ودرېږه دا خوب به ته ووایه. خوب وی ما بیان کو. استادان ډېر اریان شو خفه شو. بیا پابندي ولګوله چې تاسو به سوره واقعه هره شپه وایئ. اوس وی سوره واقعه هره شپه وایي. ناظم صاحب ما ته وی چې سوره واقعه شروع شوه د حقانیي چې کومه خزانه ده هغه د مولانا سمیع الحق صاحب د دور نه په څو چنده مخکې لاړه. موږ سره په لکونو په کروڑها روپۍ شوې. نبی علیه السلام رښتیا وایي